الله جل شانه په هر دور کې د خپل د دین د بقا لپاره الله رب العزت داسې خلق ساتلی دي او داسې خلق الله جل شانه پیدا کړی دي چې هغه خلقو د الله جل شانه د دین او د الهی کلمت الله او د دین حق د پاره هر قسمه ان جد و جهد کړی دي کله جهاد په صورت باندې دي او کو د هجرت په صورت دي او کو د تبلیغ په صورت دي او کو حق ته ان په باطل په مقابله کې په حق باندې دو صورت دي نو په هر دور کې الله رب العزت داسې خلق پیدا کړی دي اور روان وختونو کې هم الله پاک داسې خلق پیدا کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشادات متعلق د فتنو دور کې چې کله دجالی تنظیمونه هغه په ډیر زور شور سره او دجالی تحریکونه نو الله بوته په مقابله کې امام مهدی علیه السلام پیدا کړي الله جل شانه بدغه باطل قوتونو په مقابله کې عیسی علیه السلام را کوزي همدغه شان دي موجوده دور کې مختلف فتنې دي په مختلف صورتونو کې وته الله پاک خلق ادرولې دي او زمونږ مخ کې دور تم کو تاسو لاړ شي نو د نمرود په مقابله کې الله جد الانبیاء بابا ابراهیم علیه السلام ادرولې د فرعون چې د خدای توپ داوی کړي و داغه په مقابله کې الله جل شانه امام الانقلاب حضرت موسی علیه السلام هغه ادرولې دي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دور نو د ابو جهل او د ابو لهب او د هرقل او د قیصر او کسرا په مقابله کې الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مستقیم هستی او د غرنم زیاته مضبوط استعدادون والا استقامت والا هستی وته الله مه ته درولې وا بیا د پیغمبر له الله داسې مرګري ورکړه حضرات صحابه کرام چې د هر فتنې مقابله اغي کړي دا په هر دور کې کړي دا حضرات صحابه کرام ترسو چې ژوند دي سمره فتنې راغلي دي کده مسلمه کذاب ده اګه دغه شان دي دا انکار زکات ته اګه دغه هر فتنه کاغه د الہاد ده او کاغه د خوارج او د معتزله ده د هر فتنې په مقابله کې دغه جماعت او دغه جماعت شاګردان تابعین تبع تابعین علماء دیوبند حتی تر دې نن ورځې پورې د باطل په مقابله کې په حق باندې او درول والا ډل الله دا ساتلی دا په هر دور کې په خصوصیت سره تاسو ګورئ دا نن شپه ورځ چې کمی دي یعنی دا 19 جمادی الثانی دا دین یو درې ورځې وروسته 22 جمادی الثانی ورته وي د اسلامي میاشتې 22م تاریخ یعنی په دې ورځ باندې یو داسې هستی د دنیا نه تللی دا چې دا هستی مونږ یادو په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې هغه په صدیق اکبر باندې یادېږي او هغه په غار یار باندې یادېږي او هغه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ابوبکر صدیق رضی الله عنه متعلق چې کوم پجوان کې کومه پیشنګویان ورکړي دي نبی رسول الله کوم بشارتونه ورکړي دي او خربي اعتبار سره نبی علیہ السلام کم بشارتونه صدیق اکبر رضی الله عنه لور کړي دي هدا پورې چې صحابه ناس یو بل فضیلتونه ذکر کړي دا فلان کی صحابي دا فضیلت دي دا فضیلت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل خبردار په ابوبکر باندې څوک چاله فضیلت ورنکي د چا د شهادت او د چا د صدیقیت او د چا د جنتی کېدو او کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات خود په خپل
په خپل ژوند کې نبی رسول الله په خپل مصلی باندې ودرول دي نو هغه صدیق اکبر رضی الله عنه دی. د خپل نوم عبد الله دی. خپل نوم څه دی؟ عبد الله. په ابوبکر باندې ان دې مشهور دی او دې دا 18 سال په عمر کې د نبی له سلام سره د دوستانه جوړه شوی و. نبی له سلام عمر دا 60 کال دی او د صدیق اکبر رضی الله عنه عمر دا 18 سال دی. او د ټولنا اول چې چا ایمان وروړي دی په نبی له سلام باندې په سړو کې ناغه د صدیق اکبر رضی الله عنه دی چې د مسلمانی دم په بشارتونو باندې وا او دم د الله جل شانه چونکه دا د هستی ده چې دا د اول الله پاک د خپل پیغمبر لپاره پاکیزه هستی ساتلی و. چرته په دور جاهلیت کې دي چې د بت ته سجده نه وکړي، چرته په دور جاهلیت کې دي چې شراب نوس کړي، او چرته په دور جاهلیت کې دي چې زنا نه وکړي، او چرته په دور جاهلیت کې دي چې دشمنیان قتل او قتال نه کړي. صدیق اکبر زمو په خپل فرمایدا ازاله الخفان خلافت الخلفاء کې چې یو پیرا د یو ونی لاندې ملاسومه اکثر اوس خدا دغه شو آبادی ډېر زیات وشي زمونږ دلته. اوس هم تاسو دیهاتو ته لاړ شئ نو بعضې میدانونه داسې یا بعضې علاقې پکې داسې دي، بعضې چمنونه بعضې ونې پکې داسې دي چې د هغه ځای مشران ځي روزانه په اعتبار سره هلته ناسته کوي. نو دې به د یو ونې لاندې کېناستو نو یو پیره وایي داسې ونې لاندې ملاستومه نو دا د ونې دا شاخ دا داسې نږدې رالو. نو زه هم حیران شوم چې څه معامله ده. نو ما ته مطلب په دې غوږ کې داسې آواز وشو چې په فلا وخت کې به یو نبي هغه به مبعوث کېږي او ته به مطلب لکه څه کې ته په هغه باندې ایمان وروړې. دا خبره مطلب لکه دا خو ډېره عجیبه خبره وه. نو دی ورته ابوبکر زنهو په خپل فرمایي ما ورته چې وضاحت وکړه نوم یې څه دی، کوم ځای کې به نو یې ما ته ویلې چې محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم. نو یې ما ورته ویلې چې کله هغه نبي دا ته چې کوم نبي یادې دا خو زما ملګری دی، دا خو زما دوست دی، دا خو زما حبیب دی، دا ته چې څوک یادې. خو چې کله د هغه اظهار نبوت شو نو بیا ما تاسو کما بیا خبر راکا. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 40 سال ته ورسید، صدیق اکبر رضی الله عنه 18 سال ته ورسید، دا 38 سال ته ورسید. دا ټیم چې کله نبی علیہ السلام ته یې څه شو هغه نبوت ورته اظهار نبوت شو. نو خو نبی علیہ السلام نبی په هغه وخت کې چې کوم وخت آدم علیہ السلام د اوبو او د خوري یعنی د خټې په منځ کې نبی علیہ السلام هغه ټیم نبی د الله په نسبت باندې نو دا ټیم بیا غونی نه دوباره आवाज رالو ماته چې د موسی په رب مې د قسم وی په حسته باندې وਹੀ لاړشه وਹੀ رااله او ته لاړشه او ته څوک تانه دی په ایمان کې څوک مخ کې نش. نو دا ټیم انصر عالم مکه تر عالم مکه کې د حکیم ابن حزام دا خدیجه رضی الله عنها خورای دی اغم دا گفتگو شروع کړي و چې نبی رسول الله دا ټیم کور ته راغلي دي او نبی رسول الله ته یعنی هغه اظهار نبوت شوی دی او نبی رسول الله د خپل نبی کېدو اعلان یعنی دا کړی دی. نو فورن دیرالو نبی علیہ السلام دروازه وټکوله. همدغه شانتي د یعنی یو خوب لیدلو چې صدیق اکبر خپل فرمایي ما به خوبونه لیدل. نو یو پیرم خوب ولیدو چې په خوب کې د اسمان یو نور نازل شو، یو عظیم الشان نور نازل شو او په دې خانه کعبه باندې دا نور رالو او دا د مکه هر کور ته لاړو
او بیا غدا ټول کورونه غنور واپس راغون شو او زما کور ته رالو او ما دروازې بند کړې ساره پاسې دم ډېر مطلب لکه سو عجیب خوب دی نو ویلارما د حبر یا يهودي عالم وغت وی یا غراته چې یره دا هغه پریشان کون خوبونه دي چې د يهودو ته پتا وکړه د اهل کتابو ته پتا و دی په مطلب نبی رسول الله څنګه پیژندو کما يعرفون ابناءهم څنګه چې سړی خپل بچي پیژني د سيدي محمد رسول الله پیژندو د دې اهل کتابو دومره تجربه و دي سره مخکینی کتابونو ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت او د نبی اسلام د صحابه مثالونه الله په تورات او په انجیل کې ذکر کړو بیا د نبی اسلام کم شان په تورات او په انجیل کې دومره علم دی اهل کتابو ته کنه دا درې قبیلې بنو نذیر بنو قریظه او بنو قینقاع دا د عیسی علیه السلام د دور نه مخکې دیو پیرالل حج د پاره د خانقاوي زیارت د پاره رالل چې کله دی واپسې کېدل نو دی دا واپسې د مدینه باندې و دی چې کله د مدینه ته وکتل او د خپل کتابونو هغه آثار یو کتل په خپل کتابونو کې او مدینه کې هغه آثار محفوظ ان دی له وکتل چې لکه دا خو ما زیری نو دی د خپل نبی نه اجازه واغستو او دی پاتې شول دی بیا نسل در نسل خپل اولاد ته دا وصیتونه کړو چې کوم مطلب ستاسو زما په ژوند کې رانلو نو زما بچیا چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه ورته چې زما پلار پتا باندې ایمان ورو دی وصیتونه در وصیتونه کړو دی هدا په ورته وي که ستاسو په ژوند کې نه رانلو بیا زمان وسان وسوت وي چې زمونږ کې پتا باندې ایمان ورو دومره دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دی ته علم دی ته پتا دی اهل کتاب نو دغه يهودي عالم به ځان ناغرض کو او ورته دا پریشان کون خوونه چې صدیق اکبر جن هو ډیر لوی تاجر ودا کپڑے ډیر لوی تجارت په کول په مکه کې د مقابله انسان نو او په شام کې د مقابله سوداګر داسې څوک نو زه بوهره راهب ورته وای ما هغه ته ویلي شام تلم پلاره کې ما غته ویلې چې ما دس یو خوب لیدلو نغره دی چې تاسو نوم دی نیمه تو چې ابو بکر او د کمی قبیله سره تعلق ساتي وي مو ته د قریش سره قریش قبیله سره تعلق ساتي او د مکی ما راته ویلې ان قریب په تاسو کې یو نبی را روان دی او هغه نبی ته په ژوند کې دغه وزیر او د مرګ نه پس وته دغه خلیفہ دا تعبیر ور دی ورکو چې کله صدیق اکبر رضی الله عنه چې کله ان دی رالو کنه او نبی رسول الله اظهار نبوت وشو او دی رالو نو بلا تردد دغه نبی رسول الله په فرمایي وی ارشا مانه زما په نبوت باندې دلیل وخت دی ارشا مانه معجزه مطالبه کړې دی ایمان وروړ دی بجز د صدیق اکبر چې دې دوستانه په ډېر وخت نه 18 سال د صدیق اکبر عمر دی 20 سال د محمد رسول الله عمر دی هغه وخت نه دوستانه ده د نبی اسلام رښتیاواله صادق او امین دی مشرکین مکه نبی اسلام د الله قبر کړو چې دا انسان کله دروغ نه وای دا انسان د کله مطلب لکه خیانت نه کوي د کله غلط فیصله او غلط کار نه کوي بچپن د نبی اسلام د پاکیزه اخلاق د دې ټول خلکو کړه ابو جهل بخبل وای نبی رسول الله خپل خور شیما رضی الله عنها داسې بهر بوتلو نو الته نبی ګډوډ شو نو دی ابو جهل نبی رسول الله ولیدو نو ځان سره چې کله روچت کو ځنګل کې نو اوخ باندې شاته کې نولو نو دا اوخ ودریدو اوخ قدمم نه خلک راکاږي شاته نه وਹੀ دوی ما چې دا ماشوم پرونسي عبدالمطلب نو سه ټولو په پیژندو وکړه چې ما دا ماشوم روچت کو نبی رسول الله دی چې کله مخه تک کېنولو وي اوخ په خپل روان شو دا پاکیزه حالات او دا بچپن دی خلکو د نبی اسلام دا صفات لیدل د 25 سال عمر کې د مکی د قحط صالح په باب کې نبی اسلام کم تجارت کړو کم اوریزو په نبی اسلام باندې سوري کولو د کم کانو ګټنه په نبی اسلام باندې سلام ویل کېدو د دې په خپل سترګو باندې کتلو صدیق اکبر رضی الله عنه چې کله را نبی اسلام ته عرض کیچیا
ته مطلب لکه تا اعلان کړ چې د الله نبی مو د الله رسول یم، نبی اسلام ته آو زه تعالی دعوت در کوم د الله د الله رسول طرف ته، ان چې ته په ما باندې ایمان وروړه، زه د الله نبی. نو صدیق اکبر رضی الله عنه ان څه کړی دي؟ د تاسو نه دی کړی، د تاسو نه دی کړی، بلکې فورا یې ویلي دي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. په یو موقع باندې نبی اسلام نه تاسو هم کړو چې مطلب د هر نبی په نبوت باندې یو دلیل وي، ستاسو نبوت دلیل څه دی؟ نبی اسلام ته فرمایل زما د نبوت دلیل ستاسو خوب دی چې هغه حبر عالم درته ویلي چې دا په پریشان کون خوب دی، او بوهیل راهب درته ویلو چې ته به دا پیغمبر په ژوند کې داغه وزیری او داغه د مرګ نه پس په داغه خلیفہ زما خو یا رسول الله تاسو چا دا خبر درکړ دی؟ مال جبرئیل امین دا خبر راوړل. نو دا اول نه بده داسې خسته خوبونه لیدل او داسې واقعات صدیق اکبر رضی الله عنه سره شو، ان دا مخې ته راغلو. تاسو قرآن اوچت کې کنه او تاسو د نبی اسلام زندگی وګورئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګورئ. ان داسې یو لمحه نشته چې په یو لمحه کې د الله پیغمبر خو الته موجود دی او الته د صدیق اکبر رضی الله عنه موجود نبی. دومره مشابهت الله پاک ورکړو کنه، دومره مشابهت چې نبی اسلام د 63 سال په عمر کې دنیا نه وفات شوی او په کومه تخته باندې چې ولا ان څه کړی دی نبی اسلام اوچت کړی دی. صدیق اکبر په 63 سال عمر کې په مغه تخته باندې څه شوی دی؟ اوچت شوی دی. ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي وی ګزر قسم خورم په دې باندې چې الله پاک د نبی اسلام او د ابوبکر صدیق او د فاروق اعظم عمر رضی الله عنه د دې خبره الله د یو ځای نو چې دی کړی دی، نو زه په دې باندې ګناهګار نشم. وی ځکه د کم انسان خوره چې د کم ځای نو چې شوی دا هر انسان به الته دفن کیږي. تاسو وې د نبی اسلام صدیق اکبر او فاروق اعظم دریوانه یو ځای پراته دي کې یو ځای نه دي پراته، د سترګې سره پراته دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ان دې سره پروت دی، بیا د نبی اسلام اوګه او د صدیق اکبر رضی الله عنه سر دا بیا دې سره پراته دي. بیا ورپسې عمر رضی الله عنه لکه داسې دا پونه چې موږ جوړو کنه د دې په شکل باندې، بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یعنی هغه اوګه سره د فاروق اعظم رضی الله عنه سر پروت دی. دا دریونه په یو ځای باندې سدي نه دا پراته دي. هر انسان ورځ د قیامت د خپل قبر نه رپاسي او نبی اسلام په داسې حالت کې رپاسي چې په یو لاس په د ابوبکر لاس نیولي، په بل لاس په د فاروق اعظم لاس نیولي چې الله د دې خوري الله د یو ځای نه سکړي دي، ان د دې خوري الله پاک یو ځای نه روچتي کړي دي او دا په یو ځای باندې د اخسدي ان دا پراتی دي او پر ورځ د قیامت په بیا په یو ځای باندې د الله پیغمبر د دې لاسونو کې لاسونه وي او د حشر میدان طرف ته وسګي ان دې با خپل سفر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات مینه او ډیر زیات محبت، حتی تر دې ان ټول نه زیات د نبی اسلام مخ ته چا کتلی دی نو صدیق اکبر رضی الله عنه دی. 18 سال عمر نواخلا د خپل 61 سال عمر پورې د محمد رسول الله مخ مبارک ته کتلی څومره زمانه ده. دا تر لسکالو د نبی اسلام سره دوستانه وا 61 سال د عمر رسیدلې دي، 61 سال د محمد رسول الله سره کړی دي. د وجه هغه یو غد حدیث دی هغه کې هغه صحابه ان خپل د فقې سيزونه ذکر کول، نو هغه کې صدیق اکبر رضی الله عنه دا ذکر کړی استاد مخ ته کتل دا زما وخت دی. د وجه ان په بدر کې چې کله هغه 70 کافران گیر شول، نو دا ټیم ان دا عباس رضی الله عنه چې کنه دیم دغه ټیم دی مشرکین کې دیم کلک تړلې. نبی اسلام د زبرګي په کول ټول شپه نبی اسلام اړخونه بدلو، عباس چې کوم دی لا د ټیم مسلمان شو نه د زبرګي کول، نبی اسلام اړخونه بدلی. صحابه یا رسول الله ول خوب نه درځي، نبی اسلام ته فرمایل دا تر زبرګي می خوب ته نه پری پیغمبر دی کنه سوچي بشانه دی. مطلب لګور مشرک د مشرکانو په ډله کې د اسلام د ختمولو لپاره چې کوم لخر وجه شوی دی هغه چې کوم قیدی دي د الله پیغمبر انداغه د وجه داغه خوب نه ورسي. نبی چې کله داغه پړی لکسس هغه زبربی بند نبی اسلام ودش. نو صدیق اکبر دې ته کته د نبی اسلام مخ مبارک ته کته
چې د الله د پیغمبر سره دا د وجه نبی اسلام صحابه کینول مهاجرین کینول انصار کینول او د 70 جګم کافر دي متعلق د رائے تاسو کوي وې سوق دي سره ابو بکر رضی الله عنه د نبی اسلام مخ مبارک هغه پړاوي چې د الله د پیغمبر کم شفقت دی او کم رحم دی او کم کرم دی او کم رفیت دی او کم ان الله د پیغمبر چې کم ترس دی او کم خپل په یو کافر امتی باندې چې د کفر په حالت باندې مرید الله پیغمبر په هغه باندې جاړي نو د وجه صدیق اکبر رضی الله عنه دا رائے ورکا چې رسول الله ان سبب کو فدیه به نه واخلو او دا خلک به آزاد کو او دا د نبی اسلام سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قوا د ټول عمر د نبی اسلام مخ مبارک سره کړی دی ان هغه پړاو کړی تاسو ګورئ کنه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ان د هجرت مسله رااله د صدیق اکبر رضی الله عنه د نبی اسلام سره د ژوند تیرولو پهلو باندې پوره په میاشتو دی په جمعو کې پدی باندې بیان کیږي د په ایثار باندې د په رای باندې چې الله کوم آیاتونه نازل کړي دي په قران کې چې الله کوم د واقعیات ذکر کړي دي د کوم همدردی او کوم نبی اسلام چې کوم اعلی صفات ذکر کړي دي هغه صفات باندې چې کوم لکه دی پورو د اخروی اعتبار سره د آخرت په اعتبار سره نبی اسلام کوم بشارتونه دل ور کړي دي کم زیری دل ور کړي دي د په ژوند کې نبی اسلام چې دل کم زیری او د دې کوم قرباني دي یعنی هغه پهلوی را جمع کا پوره په میاشتو په دی باندې گفتگو کیږي بیا د نبی اسلام د وفات نه پس پوره امت یې څه کړی دی یعنی د پوره امت راټول کړی دی دغه پهلوی وګوره یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې امت باندې په احساناتو کې یعنی مطلب د نبی اسلام د وفات د ورځې گفتگو تاسو ګورئ د نبی اسلام د وفات د ورځې هغه حالات تاسو ګورئ چې کله صدیق عمر رضی الله عنه تور روح کړه کو چا ویل چې محمد رسول الله وفات شوی دی سربت نوام عثمان رضی الله عنه یعنی هغه داسې ناشته ګمسم ناشته صحابه یعنی څنګه باقاعده سوالونه کوي اے الله دا سترګو د محمد رسول الله د کتو لپاره وی کله چې محمد رسول الله پاتې نشو الله زمونږ سترګې وړاندې کی یعنی صحابه صبر بای صحابه خو صبر یعنی هغه مدینه ورپسې پرې خوا بلال رضی الله چې کله اذان کولو نو اشهد ان محمد رسول الله چې کله ویلي دا نبی اسلام دې طرف ته ناسو بلال بدل اذان کولو نو دغه ته ګوتنی ولا اشهد ان محمد رسول الله وفات شوی دی صدیق بلال زهور راغلی دی اذان کوي کله چې اشهد ان محمد رسول الله ګوته دسه کړی دا زه خالی لیدل دی جړلې دی اذان نه پس او مون نه پس کړی دی هغه مدینه پر پوسټه چې په داسې مدینه کې هم زندگی نشو تیرولې چې مونږ اذان کوو محمد رسول الله دی موجود نه وي هر صحابي د هر صحابي محبت داسو په دغه نبی رسول الله د وفات پر ورځ باندې یو د هستی و د صدیق اکبر رضی الله عنه پته یو کلی والا انکار وکړ د زکات نه موږ زکات نه ورکو کله لخر نبی رسول الله څخه کړي هغه لګلې هغه لخر څه شوې یعنی هغه الدودري ده بعضی علاقو ولا ویلې چې مطلب لکه دا څنګه نبی کو دا نبی نو د بیا وفات کېدو ولي موږ اوس واپس خپل مذهب ته ځو یعنی د یو سخت وخت کې حضرات صحابه کرام دغه داسې ناشتي دغه یو حستی داسې وا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د سوره آل عمران کې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل کړه آیاتونه ویلي چې وما محمد الا رسول چې محمد صلی الله علیه وسلم خدای الله یو رسول دی قد خلت من قبله الرسل دغه مخکې رسولان تیر شوی دي کدی قتل شي یا دی وفات شي او یا دی قتل شي تاسو په پوند باندې مطلب لکه دین اسلام پرېک دی دا آیاتونه چې مطلب لکه یعنی په دې آیاتونو سره د ټول صحابه شوا یعنی مطلب هغه هوش او حواس هغه غم هغه کم تکلیف او کم شغی مطلب لکه څنګه عمر دن هو تور روح کې د عمر دن هو تورم کې واپس چې دا د قران آیات چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی دا خو الله نه دی چې د الله عبادت کولو هغه ژوند دی دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان دا خاصه الفاظ د صدیق اکبر رضی الله عنه چې په دې الفاظ سره حضرات صحابه کرام ان سشل ان هغه خپل حالت ته واپس راغلل هر صحابي لیکن د صدیق اکبر پکې خپل شان
ऐसे वहाँ शायर ना वही कना, परवाने को शम्मा बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। परवाना से वाड़ी अगर शम्मा, बुलबुल से वाड़ी अगर गुलाब वाड़ी, अगर बागीचा वाड़ी, और सिद्दीक अकबर से वाड़ी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहीं ने आगा वाड़ी। द हिजरत मौका गोरे कना, द हिजरत को मौका बांधियो गोरे, द चा दरवाजे लचे जिब्रील अमीन राजी, द चा दरवाजे लचे सोक राजी, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह चा दरवाजे ले वर्जी, अद सिद्दीक अकबर दरवाजे ले वर्जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हिजरत को मौका बांधी अली रज़ी अल्लाह अन्हु सोको अगे पखफर बिस्तर बाने समलो और स अमानतुनु अगर अमानतुने वट सकड़ल इनी अगे वट हवाला कड़ आरालो इनी दरवाजे उठा खोला दंदन आवाज की मन दक़ल बाब आ दरवाजा सूख तकई ओहो दगद सिद्दीक अकबर द पारा ढोल न अजीम शान आवाज अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़िद अल्लाह रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ सिद्दीक अकबर दरवाजा को नहीं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मामूर प्लान भी पता बाई कुर्बानी अल्लाह रसूल ताज़ वाली तकलीफों को मा तबम वीलू ज़ब सदर गलूम ज़ब ख़ेब लख पे दर गलूम और दर टेम दी ख़ेब लख पे इधर अल्लाह हुक्म दी, अल्लाह हुक्म दी द हिजरत और स्टार रज़ान सर द बोतलो सद इंदा हुक्म दी उस पद से वक्त सिद्दीक अकबर इंदा द कुर्बाने वक्त दा कुर्बाने वक्त दो की में वही सातली दी और कोर की जिसदी टूली जान सर वागसल अबू कुहाफा उस्मान दा द प्लाद दी उडूंगी वड़ी वड़ी माशुमानी बचेरी अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा वड़ा माशुमा अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह मुहम्मद आयशा उम्मी कुलथुम दादा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु चिकम दशपक बच्चू दरे लकान रीच नके दा वाला बालकानी राजा मकर अबू कुहाफा खपल बच्चो तो वही छे सिद्दीक अकबर फुलाड़ो से प्रेफल कना ने वड़ी वड़ी माशुमानी दी अस्मा दी वाला बालकानी राटोल कड़ल आओ इनसे कड़ल आगे कीफल और द पासे पे कपड़ा वाचोला और द खपल लून निकला सिरावा गस्तो आगे बांधी वाले जो को रंग ले खड़े पैसे मुंह तपरे फुजागी शेखा सईद बेखा कर दी दा कुर्बानी दा अब सीधो कोरना गसी और खुमर द पता वजह मोहम्मद रसूलुल्लाह द सर कीमत से लगी दली दे अगसल उखान लगी दली दी कचा जोंदेरा वस्तो और कचा इन सब को 6 सरोड़ सल उखान कीमत लगी दली दे इन सल कबीले रायो दे शवी दी सल कबीले रायो दे शवी दी सल कबीले और द मोहम्मद रसूलुल्लाह पस लगी दली दी दा टूल खतरात वर मखी दली को मुशरिकीन मक्का द पता लगी चिरागर सफर मरगर चिराग सिद्दीक अकबर दे नो जमा द कोर खल्क सर दुश्मनी कई दा 100% यकीनी खबर वा जमा खरो बचुल ब तकलीफुन और कई दा 100% यकीनी खबर दा हक पलार की गिर को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ु बिल्लाह कत्लै जमा कत्ल दल व सर 100% लेकिन सिद्दीक अकबर अगर सिद्दीक अकबर वो आबाद खल्क बांधे अगी लगा इन अल्फाज दा सिद्दीक जो मतलब लगा वो जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा सर सुशु जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा सर सुशु पातिशु जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा सर पातिशु वे रसूलुल्लाह के मख के में यो कदम वाक्सु जब उस जमद अल्लाह द नूर द वजह सिदरतुल मुंतहा सरम से कीगी जिब्रील अमीन पाती कीगी लेकिन सिद्दीक अकबर कम से पूरी सी अगर सोर बोले नजी बल्कि अगर से कोई अगर फलट जिंदगी फल आखिरी लम्हे पूरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सरजी तासु गोरे कदा अल्लाह पैगंबर पर मक्का की ले न सिद्दीक अकबर पर मक्का की ले कदा अल्लाह पैगंबर पर हिजरत की ले सिद्दीक अकबर पर हिजरत की ले कदा अल्लाह पैगंबर यानी अकबर से पर बदर की ले न सिद्दीक अकबर पर बदर की ले कदा अल्लाह पैगंबर पर उहुद की ले सिद्दीक अकबर पर उहुद की ले कदा अल्लाह पैगंबर पर खंदक की ले सिद्दीक अकबर पर खंदक की ले कदा अल्लाह पैगंबर सुलह हुदैबिया की ले सिद्दीक अकबर हुदैबिया के लिए कदा अल्लाह पैगंबर खैबर के लिए सिद्दीक पर खैबर के लिए दा अल्लाह पैगंबर फतेह मक्का के लिए सिद्दीक फतेह मक्का के लिए दा अल्लाह पैगंबर अगसरे अगर पर तबूक के लिए सिद्दीक अकबर पर तबूक के लिए दा अल्लाह पैगंबर पर हुनैन के लिए सिद्दीक अकबर पर हुनैन के लिए दा अल्लाह पैगंबर द ज़हर द असर द वजह वफात कीगी सिद्दीक अकबर द ज़हर द असर द वजह वफात कीगी दा अल्लाह पैगंबर 63 साल उम्र की अकबर 63 साल उम्र की वफात कीगी दा अल्लाह पैगंबर जब कम तख्तबान उछती
راوالېږي صدیق اکبر په امغه تخته باندې اوچتېږي. معمولی هستي ده، معمولی هستي ده. نن دا روافض راوچت شوي ابوبکر کافر دی. ابوبکر څه دی؟ ابوبکر کافر دی او ته سوچه مسلمان. ابوبکر کافر. الله خپل پیغمبر لپاره کافر مرګري ساتلی دي. الله د خپل پیغمبر حفاظت، الله د خپل پیغمبر په مخ باندې د کافر اوښکې غورځوي. چې په غارسور کې د صدیق اکبر نه مطلب د مخ نه چې کومې اوښکې روانې دي چېرته روانې دي؟ د چا د سترګو نه چې اوښکې پروزي د محمد رسول الله په مخ باندې لاندې پروزي. آسانه خبره ده. صدیق اکبر څه دی؟ ابوبکر کافر دی، عمر کافر دی. هغه کافر شول ته مسلمان شې. ظالمه ابوبکر ایمان خو زمون ایمان دی، د عمر ایمان زمون ایمان دی. حب الانصار آیت الایمان. اول نبی علیہ السلام فرمایي د صحابه سره مینه ساتل، صحابه سره محبت کول آیت الایمان، دا د ایمان نښه ده. او بغض الصحابه آیت النفاق، او صحابه سره بغض ساتل دا د منافقتوب علامت دی. کوم صحابه چاته چې الله رضی الله عنهم ورضوا عنه، چا چې الله په قران کې اعلان وکړو زه د دین راضي، دا زمانه راضي، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون. او چاته چې مطلب لکه څه شول، یعنی د صحابه متعلق قیامت پورې امت باندې دا دعا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. موږ په ایمان کې کوم مخکې دي، پوره امت صحابه ته دعا کړې ده په هر دور کې. صحابه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. د صحابه د ایمان په شان دي ایمان وروړي نو الله ته ایمان معتبر دی. که صحابه د ایمان په شان دي ایمان وي الله ته د ایمان د سره معتبر نه دی. صحابه د صحابه متعلق کله خپل جبل غلط حرکت ورنه کې. الله الله نبی اسلام د الله خاطر وکي، د الله خاطر وکي. زموږ صحابه متعلق هغه مس کې هم انسانانو حالات واقعیات په تیر شوي وي، لیکن دغه محبتونه، دغه د قران هغه واقعیات، هغه د نبی اسلام په ځان باندې هغه ځان قربانول، هغه د نبی اسلام لپاره هر قسمه قرباني کول، او چا لپاره چې الله پیغمبر سره کړی دي یعنی دعاګانې کړی دي. چا چې خپل سینې نبی اسلام ته مطلب لکه څه کړی سپر پاور کړی، جسمونه ټوکړې ټوکړې شول، خدای الله پیغمبر ته تیر نه دی پرې خوستي. چا په مکه کې خپل کورونه پرې خپل ټول عمر د الله پیغمبر سره سو په جمعات کې ناشتي، کورونه نشته په مدینه کې. د پوره دنیا کفر یو شوی دی، لیکن دا الله پیغمبر ته سدي یعنی دا حضرات صحابه کرام یعنی دا ولاړ دي. اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. زمانه صحابه مثال بشان د ستورو دی، چا چې د چا اقتدا مو که هدایت پسو کی یعنی هدایت په عمومي. اټول نه غټه خبره موږ تاسو کو نن مسلمانان یو، یا موږ تاسو سره نن قران دی، یا موږ تاسو سره نن دین اسلام دی. دا چا برکات دي؟ نبی اسلام دین چا ور کړو؟ نبی اسلام دین چا ور کړو؟ اے صحابه نه منل، اصل کې دا د نبی اسلام نه انکار کول دي. صحابه نه منل دا اصل د قران نه انکار کول دي. زه تاسو له مثال درکوم، یو سړی دی هغه نیکه مني خو پلار نه مني، یعنی خپل پلار وای دا زما پلار نه دی، او چې کوم دا هغه پلار دی یعنی نیکه هغه مني. په دنیا کې به داسې انسان ته څه وي چې احمق تا د پلار د مخ نه اخوا کو، نو د نیکه د کم طرف نه دعوه کې چې کله ته د پلار توب نه انکار کوي، نو بیا دغه د نیکه دعوه څنګه کوي؟ دا خو د احمق او د بیوقوفه انسان کار دی. تا صحابه د میز نه اخوا کړل، تا صحابه د میز نه سکړل اخوا کړل. نبی اسلام خو دین صحابه له ور کړی دي، تابعین له نو ور کړی، نیته به تابعین له ور کړو، او نه موږ له برای راس را کړی دي. نبی اسلام دین صحابه له ور کړی دي. چا لیدلو چې نبی اسلام طواف د سکولو؟ دا نبی اسلام چا لیدلو؟ په مانځ کې نبی اسلام خیل اسبر او غسل اسلام دا چا لیدل دي؟ حضرات صحابه کرام لیدل دي. دا د الله قران دی چې په محمد رسول الله باندې نازل شوی دی. دا په خپل سترګو باندې چا لیدلو؟ دا حضرات صحابه کرام لیدلو. دا قران د آیاتونو تفسیرونه چې نن موږ کوو دا چا اوریدلی دي؟ دا خو صحابه د نبی رسول الله نو اوریدلی دي. موږ نو غټیم نه تابعین غټیم.
که په صحابه باندې اعتماد نکو، که په صحابه د اعتماد پاتې نشو، دین نه پاتې کیږي. اصل کې دا خلک چې دي دا د نبی اسلام د نبوت نه انکار کوي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی قرآن نه انکار کوي، ځکه صحابه د منځ نه اخوا کوي. صحابه دا یو عظیم الشان جماعت دی چې الله پاک د خپل پیغمبر لپاره څه کړی دی، دا وخت کړی دی. آسان خبره ده. د دې امت د بربادي اسباب چې کله نبی اسلام ذکر کول، هغه کې یو سبب دام ذکر کړو، ولعن آخر هذه الامه اولها، د دې امت اخیری خلقه دا مخکینی خلقو د څه کوي، دا بدر دوی بیا وسرازي وزلزله وخسفا ومسحا وقصفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه. بیا مطلب دې سمګم الله ژوندۍ ورخ کی، بیا در باندې کاو بارانونه الله کوي، بیا در باندې الله صرف هواګانی چلی، بیا در باندې پر لپسې داسې عذابونه راولي لکه تسبچ وشلږي او د تام یو تسبه لاوتنی چې بل په راغلي دسې پر لپسې در باندې الله پاک عذابونه را لګي. ا دې امت د بربادي اسباب نبی اسلام ذکر کړی دی چې اخیرنی دا دی، ولعن آخر هذه الامه اولها، د امت اخیری طبقه مخکینه طبقه ته کنځلې کوي، بدرت باورته وایي. آسان خبر د صحابه زدي نوذ بالله من ذلک، صحابه په شان کې ګستاخی کول او د صحابه په شان کې بے ادبی کول او د صحابه په شان کې ان سګول سپک الفاظ استعمالول او غیته د کفر ان سګول ان ګان نسبت کول. دغه وجه د دې قسمه فتنونه بزان ساته، د دې قسمه ان سګوي فتنې بډې راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان بنی اسرائیل کې 72 فرقې وي، زما امت کې 73 فرقې وي، په دې کې به صرف یو فرقه جنت ته ځي. صحابه ورته یا رسول الله کومه ډله ده؟ وای ما انا علیه واصحابي، په کوم چې زم یا زما صحابه دي. ګوره چې کومه ډله د صحابه متعلق خېدلې ده دا ګمراه ده، هغه په هر صورت باندې دا او هغه په هر نوم باندې دا، او چې د صحابه متعلق خو دي دي دغه گمراه دي. د الله پیغمبر په دنیا کې متاسم ما انا علیه و اصحابي، په کوم باندې جزیم او زما صحابه دي، په کوم جزیم او زما صحابه دي. صحابه زمون ایمان دي، ایمان صحابه اعظمون سدي، اعظمون مشران دي. زمون د دعا کې به د صحابه سوي ان دغه به حسوي، بیا د هر صحابي پکې یو خپل شان دی. لکه ما تاسو ویلي دا نن 3 ورځې پس یا 4 ورځې پس چې کوم تاریخ دی 22 جمادی الثانی، په دې باندې د لوی هستی صدیق اکبر رضی الله عنه څخه شوی دا د دنیا نه دی وفات شوی دی. دغه هر صحابي تاریخ محفوظ دی، دغه زندگی محفوظ ده او دغه انسری دغه متعلق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکم تعلیمات را کړی دي، هغه تعلیمات ټول سدي نه هغه محفوظ دي. الله جل شانه دا دعا ده، الله دې متاسطول لکه د صحابه په نقش قدم باندې زندگی تیرولو توفیق را نصیب کړي. او واقعي ګوره زما عزتمندو، نن خو زمون دومره افسوس دی کنه، دومره افسوس مقام دی، دومره افسوس مقام دی، هر درجه افسوس مقام دی. نن که چاته د پاکستان د کرکټ ټیم کلاړیان کم دي، نو د 12 سګه چې د 15 پورې وته نمونه وایي. هغه د انډیا نو هغه بت پرست چې هغه بوتانو ته په سجده باندې پراتی دا بت پرست نمونه توالی، او هغه دهریان دغه نور ملکونو د هر کلاړي نوم ورته یادي. هغه ورته لکه په صحابو کې ټاپ 10 صحابو، هغه ټاپ 10 صحابو نوم درځي. ویل صحابه په مطلب لکه بلکې زموږ مسلمانانو ته پته نشته چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل نوم سو هپکیږي هونه حکم مرګري چې شروع کې ناسو دا غین علاوه لګلاس شت کې چاله د ابوبکر خپل نوم دی، ابوبکر خپل نوم ستدي لګلاس شت کې چاله ورسي. او زه ګیر چاپیر لګي چاپیر وګوره خیر دا زما رونه یې ټو بتول نه زمون مسلمان د ابوبکر خپل نوم نه دی معلوم چې ابوبکر نه خپل نوم سنوم. دومره مطلب لکه مونږ دی ان د دین نه داسې مطلب لکه بیزار یو، داسې د دین لمونږ اړه توجه ور نکړه، داسې مطلب لکه بلکې صدیق اکبر هو ان اخو سګي اخو صحابي دی. عبد الله شاه سے فرمای وي په هر مسلمان باندې لازم دي چې هغه د نبی اسلام یعنی د غسلورن پښته پورې وته شجره یادي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، چې دا هر مسلمان تسینی دا یادي.
صدیق اکبر خو صحابي دی زمون مسلمان ته نن د نبی اسلام زندگی نه معلومه دا نه سبب بعض پروګرامونو ولادي پروګرامونو کې خلکو نه تاسو کوي کنه نو چا ته دومره پته نه چې مطلب د پیغمبر قبر کم ځای کړي زمون پیغمبر پیدا شوی چرته دی قران په چا باندې څه شوی دی یعنی نازل شوی دی او دعا قنوت په کوم اوس کې ویل کیږي قران کې مطلب سوسی پاری دی دا غریب ته مطلب لګسي دي ان دا غریبانان دا پته نه دا غفلت دې زموږ منو سترګې وغړوي قیامت کې وسترګې وغړېږي خو لیکن الته به غړدو فائدہ نه الله جل شانو دې متاسطول د حضور صلی الله علیه وسلم رولي شریعت مطابق زندگی ته توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.